معاشره کې د علماو مدرسو د حلال او حرام تصور پیدا کړی او د خپل علماو کلکه ملګرتیا وکړي کوو به انشاءالله. او دا اوس مارکم په موږ تاسو د الیکشن دا روانه ده ګورئ لس پنځلس کاله د قوم د ډېرو حالاتو سره تېر شو. موږ تاسو چلي وو اعمالکم ومالکم ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي د کوم عمل ستا حکمران دی هغه دغه عمل له په دې وخت کې استعمالوي ستا د دغه وډ د غلط استعمال له وجې نه بیا چې څه مشکلات راځي په دا ټول قوم راځي یقین وکړه تا چې وډ څنګه استعمال کړی دی یا به په ثواب کې ته ورسره شریک یې یا به په ګناه کې ته ورسره شریک یې ځکه ستا وډ چې کوم طرف ته راغی څوک په دا قوم باندې منتخب شو مسلط شو هغه اوس د دې قوم تباهي کېږي مخکې دا قوم ذلیله کېږي دلته جومات او مدرسه کمزوري کېږي دلته د ختم نبوت خلاف هغه ځای په ځای باندې هغه سازشونه او منصوبې جوړېږي یقین وکړه ما ورته ورسره پوره پوره بدن کې شریک کېږي. د تېرو ورځو کې هغه د مصر نه قاري هم راغلي ناوی بدل ته تلاوتونه چې کول سمې پرونو کې زمو ما به کې بیانونه زمون د خلکو ډېر ناشنا ناشنا ورته کاته چې یاره دا دومره ښایسته قرآن مو ګیري یم خرولې مصر قاریانو تاسو کې تللی دي که نه نو ما نوخار کې یو ځای کې مې هغوی ته وویله ما ورته ویل دا بد مه ګڼئ د دې غریبانو مجبوري ته به څه به وکړي دیو ما ورته چې به د خپل ملک کې څنګه دا ټوپک له لیسنس جوړو که نه پرمټ ورته جوړو دغه سره دیو په ملک کې په دا ګیره باندې پابندي ده هلته یو عالم هم کې ګیره پرېږدي له اول به مخکې پرمټ جوړوي لیسنس به جوړوي یقین وکړه دا د هغې حکمرانانو چې مسلمانان دي په دغه څیزونو باندې هلته پابندي ده دا زما ستا حکمرانان په پاکستان کې دا د هغوی نه زیات مرداران دي دا د هغوی نه زیات د اسلام دشمنۍ کې پیش دي لیکن دلته زمونږ په پارلیمنټونو کې علما کرام موجود دي هلته علما په سیاست کې نشته دی دا زمونږ ستاسو دغه ملا چې کنځل پسې کوو دا زمونږ ستاسو دغه ملایان چې بد رد پسې بایو یقین وکړه په دې سملو کې ناست دي شپږ اته کسان دي زیاتې نشته دی نور وسې نه چلېږي لیکن دومره کوي چې هلته کله د ختم نبوت مسله راشي غریبان چغې وهي کله چې هغه زما ستا د مدرسې جومات مسله راشي چغې وهي بهر راوځي روډونو ته یقینا دا نور خو مسلمانان دي لیکن په دې کې څوک د شاعر الله حفاظت کوونکي نشته دی په دې کې څوک د ختم نبوت حفاظت کوونکي نشته دی په دې کې څوک د مسلمانانو ستا او ستا په دسکولونو کې چېرته په نصاب کې هغه غلطه خبره راشي چېرته د دین خلاف خبره راشي هغوی خاموش زما ستا د څو ملایان چغې وهي ما ورته هم په دغه ملایانو پسې کنځل کوو یاره دې ملایان په اسمبلۍ کې ناست دي ویس ونه کړي هغه غریبان نور څه وکړي تذکوره دې ورکړې ته ورته دا غر پرې راول که نه نو غر خو په هغې باندې ټول نه کېږي هغه غریبان دغومره چغې وهي یقینا مونږ هم تاسو ته وایو محترمو دې وخت کې د دغه علماو ملګرتیا وکړئ پنځه کاله بیا بس چې کنځل کوئ چې یاره دې ملا څه وکړله دې څه وکړله دې که څه نه دي کړي تا ورسره ملګرتیا نه ده کړې لږ ملګرتیا یې وکړه ستا په وډ باندې که تا د اسلام را نه بلي دلته شرعي نظام را نه بلي دغومره خو به وکړي که نه چې دلته به د ختم نبوت خلاف یو څوک کامیابولو ته پرېنږدي دلته به د مدرسې د ګیرې پګړۍ خلاف یو څوک کامیابۍ ته پرېنږدي انشاءالله زما او ستا په ملک کې به د شاعر الله حفاظت خو کم از کم کوي زما او ستا په ملک کې به د دین او اسلام او د قرآن او د مدرسې لپاره خو کم از کم اواز لګوي دلته د دې وجې نه دغه علماو ملګرتیا وکړئ د چا سره چې کتاب نشان ورسره دی دغومره وکړئ قسم دی مونږ درته په دې دید باندې را نه وایو چې مونږ چېرته سیاسي خلک یو مونږ کوم سیاسي ژوند سره تعلق نه ساتو مونږ د مذهب د لاین سره تعلق لرونکي خلک یو لیکن مونږ ستاسو د رهنمایي دپاره وایو ستاسو د مستقبل لپاره وایو ستاسو د دیني خیرخواهۍ دپاره وایو مسلمانانو بیا چې دا مدرسو والا ته هم تکلیف وي بیا چې دا دیني خلکو ته په ملک کې تکلیف وي یقین وکړه په هغه وخت کې مونږ او تاسو ذمه دار جوړېږو د دې وجې نه اوس موقع ده د علماو کلکه ملګرتیا وکړئ چې سبا ته کم از کم الله ته دا ویلی شو رب ذوالجلاله زما خو نور څوک وس نه و خو زما د بچي دغه وټو صرف په دین مې دغه علماو ته ورکړی و چې سبا ته به دا علما د دین حفاظت کېدل دی د مدرسې حفاظت به کېدل دی انشاءالله زمونږ به ورسره به دغه کې عزوي خپل رب ته به دومره ویلی شو غاړه به مزه ده انشاءالله کوو به انشاءالله ټول ووایو انشاءالله واده ده ما سره که نه د چا واده ده دواړه لاسونه را سره بلند کړي نه نه پوره پوره اوچت کړي پوره پوره دغه علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله ولځي نه نه لاس هم نه دي اوچت لاس اوچت کړي پوره پوره اوچت کړي دواړه لاسونه پوره دا واده ده انشاءالله لاس به نه ښکته کوئ لاس به نه واده ده انشاءالله هر نماینده چې د علماو ولاړ دی دلته د کتاب نشانه دی د هغه کلکه ملګرتیا وکړي ټیک ده که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي